أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. إن الله لا يظلم بشك لا تناچ دے ظلم نکوي مثقال ذرة فاندازی دیو ذری وإن تک حسنة او کچروی دا یو نیکی یضاعفها اللہ تعالی بدو چند کی دینرا ویؤتی او وربکی من لدنه دخپل جانبنا اجرا عظیما اجر لوی. فکیف اذا جئنا پس حال بوی چکر منگراولو من کل امت دہر یو امتنا بشہید یو گواہ وجئنا بکا او راول منگتا لرا علا هؤلاء پدی خلق باندی شہیدن گواہ یوم ایزن پداورز باندی یود الذین کفروا آرزو بکوی آکسان چی کفر یہ کردے وعصوا الرسول او دینا فرمانی کڑوا دا پیغمبر لو تسوا کاش کچر برابر کڑے شوی بهم الارض پدی باندې ځمکه ولا یکتمون الله حدیثا او دی به نه پټوي د الله تعالی نه یو خبره. آیت مبارکه کې ترغیب دی ایمان طرف ته او د پیغمبر فرمان برداري طرف ته. او لومبني آیت مبارکه کې د الله تعالی درې وعدې دي او درې واړه وعدې انسانانو ته ترغیب ورکوي چې ایمان وروړي په الله تعالی باندې او پر ورځ د آخرت باندې. په دې کې تاسو نقصان نشته بلکې فایده را. الله واستاسو نیکي نه ضایع کوي، الله تاسو باندې ظلم او زیاتی نه کوي، الله به ډېر اجر درکړي. تاسو به نیکی او کړي الله به یو اجر نظر کې 100 چند زیات اجر الله پاک درکړي او به تور انعام د اجر نه زیات الله تعالی انعامات به تاسو له درکړي. اور پسې دو آیاتونو کې د مکذبین او د منکرینو د هغې حال بیانې چې د قیامت پر ورځ باندې ډېر ناشنا بره حال به وي. پیغمبران به د دې خلاف گواهي کوي چې یا الله موږ خو ستا دعوت دې ته ورکړو خو دې انکار وکړو دې نه منو. پیغمبر چې چا خلاف گواهي وکړي د دې انسان په هلاکت کې څه شک پاتې کېدی شي. دا خلک به چې کله دې باره کې فیصله وشي د جهنمو نو دی به آرزو کې چې کاش مونږه خاورو سر خاورې شوی وي چې د محشر د میدان ته حاضر شوی نه وي او دا حساب کتاب نه وي. بس دنیا کې چې کله مونږ مړه شو او خاورو کې دفن کړو نو چې خاورو سره خاورې وي او بیا دوباره ژوند نه وي. ان الله لا یظلم بېشک الله تعالی چې دی ظلم نه کوي. د آیت مبارکه کې ترغیب دی ایمان وروړو ته او فرمانبردارۍ اختیارولو طرف ته. ځکه مخکې آیت کې ووایي لکه د دې خلکو به څه نقصان شوی و که چېرې دوی د الله تعالی په ذات باندې ایمان نه وړی وي او په ورځ د آخرت به څه نقصان خو نه نو اوس ترغیب ورکړي چې ایمان وړی نقصان هم پکې نشته. ان الله لا یظلم بېشک الله تعالی چې ظلم نه کوي مثقال ذرة په اندازې د یو ذرې. ذره په عربی کې په ډېرو معنو باندې راځي. ذره هغه سرو وړو میږو ته موي چې ښکاري نه چې ښه په غور سره وګوري تا ته به ښکاري ورنه د ولاړې نه تا ته نه ښکاري هغه واړه سره میږي دې ته هم ذره ویل کېږي. نو الله تعالی د دغه وړو سرو میږو برابر هم چا سره ظلم او زیاتی نه کوي. او ذره چې ده نو دا په هوا کې چې کوم باریک ذرات الوزي چا خو د انور په دې رڼا کې ښکاري چې په روشندان کې راځي او اسې د نور پر رڼا کې نه ښکاري او اسې په تیاره کې هم نه ښکاري. نه انتهایی باریک ذرات را ټینګول هم نشي
په خپل غریب کې نشي راوستي. الله تعالی دغه ذره برابر هم چا سر ظلم او زیاتی نه کوي. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ په خاورو کې لاس وردن کو بیا رو باسو او دا لاس وسندلو او بیا هغه پورې چې دا کم باریک ذراتو وي دا هر یو ذره چې دا ذره ده هغه واړو او دارنګي دا ذره چې دا نو دا د شړشمو او د اوري هغه دانی ته ویل کېږي. وي د دې برابر هم الله تعالی چا سره ظلم نه کوي. او دا ذره ځکه یاد کړه چې چونکې عام طور د انسان علم تر دې ذره پورې دی. د دینه چې کم باریک سیزونه دین هغه وخت کې د خلکو په علم او سمج کې نو. اگر چې دی وخت کې دنیا دوی ترقی وکړه چې د ذرې نم بیا لاندې چې کم واړه سیزونه چې په مایکروسکوپ باندې او دوربین او په خوردبین باندې ښکاري نو هغه لیکن هغه زمانه کې قران کریم د ذرې ذکر وکړو چې د خلکو په نظر کې ذره وړو کې سیز دی. نو دانه چې د ذرې نه لږ الله تعالی ظلم کی او د ذرې برابر یا سیوانه کی. الله جل شانه د سر ظلم او زیاتی کینا. الله کې د ظلم د صفت د سره نشتا. الله تعالی عادل دی، عدل کی انصاف کی بلکې انصاف نه فضل او مهرباني کی. الله تعالی په عدل باندې خبره شروع کړ بیا انسانان هلاک دي. الله تعالی په فضل کی مهرباني ډېرې زیاتی کی ورنه الله تعالی د انصاف عدل قائم کړه. هر چا سره د انصاف د تعالی بیا خو هر انسان به ونی سره ځکه چې ګناهونه ډېری او نیکه د انسان کمی دي. نو کنه نیکه او ګناهونه الله تعالی تلی بیا هو نیکه کمی دي او ګناهونه سیواري نو بس انسان هلاک دی. او الله تعالی به فضل بکی مهرباني بکی نو په دې باندې انسان مغفرت کیږي. لا یظلم مثقال ذره ظلم نکوي الله تعالی په اندازې یا برابر د یو ذره. مثقال د سکل نه دی او سکل درنوالی ته ویل کېږي او مثقال یو پیمانم ده. نو د یو ذره برابر او د د پیمانې مطابق هم الله تعالی چا سره ظلم او زیاتی نه کوي. دا هم د الله تعالی یو وعده شوه چې مطلب ظلم زه بالکل نه کوم. الله تعالی و ظلم کافر سره هم نه کوي. کافر کم یو نیکی کړي د هغې اجر به ورکوي به. او که یو ګناهګار نه ګناهګار انسان دی هغه صرف یو نیکی کړي را الله تعالی ور دا یو نیکی هم ریجیټ کی به نه اولم الله تعالی ورکی به او نه به الله تعالی داسې کی چې چا نیکی کړي او اول الله تعالی ضایع کی او یا غنی یې رکی یا غنی بل ورکی. انسان که په خپل ورکی ورکول بشي لیکن الله تعالی به داسې نه کی او نه به الله تعالی د یو ګناه په بل باندې اچي او نه به الله تعالی چا سره اسی وجه په مچ سزا ورکی. ان الله لا یظلم مثقال ذره بیشک الله تعالی ظلم او زیاتی نه کوي په اندازې د یو ذره. باقی زموږ د اهل سنت والجماعت دا عقیده ده که الله تعالی یو انسان له وچ په مچا بغیر د جرم نه او بغیر د ګناه نه سزا ورکړي دا به ظلم او زیاتی نه دا هم انصافي او نه به چاته دا حق چې هغه وایي چې ما څه ګناه کړی دی. دنیا کې ته دا ویل چې ما څه ګناه کړی دی لیکن دا الله تعالی مه ته دا بالکل نشي چې ما څه ګناه کړی دی. دنیا کې یو انسان ته د الله تعالی بارک دا حق نشته چې لکه آخر ما څه کړی چې ما سره الله تعالی داسې کی. دا د انسان بارک دا ویلی شي خو د الله تعالی بارک نشي ویلی. دا هم د الله تعالی انصاف ته اگر چې الله تعالی داسې کی نه او کفرس کوو کی نو بیا هم دا ظلم او زیاتی بني. دا به د الله تعالی انصافي او دا غي وجه دا ده چې الله مالک ته او ته مملوکی غلامي او غلام ته د وجه معلومولو سره اجازه هغه ته ني انا دا حق چې هغه د مولانا تپوس کی چې دا ولې ځکه د غلام خپل څه اختیار نشته خپل سشتنه زمونږ د هر څه د الله دی. نو چې الله تعالی دې داسې کومه او هغه ستا د مرزه مطابق ني ته دا نشي به دا ولې داسې کې دا وتعالى کې چې کله تر خپل ځان په خپل مالک شي اختیارمند شي ته اختیارمند دی نه الله په اختیار کې نه الله ته خو چې تاسو رسکی. وان تکو حسنتن او کچروی دا وان تکو او کچروی د غذره د غذره برابر چې کم وزن دی کچری دا وی حسنتن یو نیکی کته د ذره برابرم یو نیکی کړی دا انا کې دونه نیکی نشته خو کفرس کدون یو نیکی چاکړي
نو هغه به الله تعالی ضایع کیږي نه، بلکې هغه ذره به الله تعالی نه ورکي، اب علم الله تعالی سو چند سیوا کی یضاعفها، الله به دو چند کی دغه نیکی لره په ثواب کې په اجر کې، دغه نیکی به الله تعالی به دون اجر درکې چې ته به حیران چې دما ډیر زیات غني اعمال کړي دي، لکه ته به نیکی صرف یو کړی وي. او قران کریم دا ونه وي چې لس چندا یا او یا چندا یا سلو یا 200 ونه وي، وس یضاعفها، الله به دو چند کی. نو څنګه چې الله تعالی ذات لوی دی او د الله تعالی ورکړه ډیر زیات را، دغه شان د الله تعالی دو چند کولم بیا ډیر زیات دي. د دو چند مطلب دا نه چې غني دگنا هدي ته چې 1 پزې 2 تعالی درکې او 10 پزې 20، الله خو بدا سینه کې د الله کم از کم دو چند 10 ګنا دی، دا د الله تعالی کم از کم دگنا چې هغه 10 ګنا دی، او د زیات نه زیات هو او صحت نشته دی. روح المعانی لیکلی دی او تفسیر کبیر لیکلی دی. ابو عثمان النهدی وی ما ته چا د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت بیان کو چې ابو هريره رضی الله عنه وی چې الله تعالی د مؤمن بنده یو نیکی سیوا کی تر دې چې په دې یوې نیکی به الله پاک دل 10 लाख ګنا اجر به الله پاک دې انسان ته ورکي. الف حسنتینو دغه یو نیکی به الله تعالی 10 लाख ګنا سیوا کی و. ویزه حیران وم چې په یو نیکی دومره ډیر اجر وي. دا الله شان ز حج لړم او یا عمره له نه ابو هريره رضی الله تعالی عنہ حج دراغلو، زما عصر ملاقات شو، نو ما وته چې جی ستاسو بارک ماته دا حدیث چا بیان کړی چې توی چې الله تعالی د مؤمن بنده یو نیکی هغه سیوا کی ته دې چې 10 लाख ګنا سیوا کی. دا خبر رشاده نو یا راته چې ما دا سینې دی ویلی، ما ویلی دی چې الله تعالی یو نیکی 20 लाख ګنا سیوا کی. 10 लाख چا کم یاد کړی رہے ما وی چې تضاعفو ب1000 حسنه، الله دغه یو نیکی به سیوا کی نو 20 लाख ګنا ته به سیوا کی. ما ته چې تول حیرانتیا کې تا دایت نه دی ویلې الله تعالی یضاعفها دو چن کوم به او بیا ورپسې وی اجر عظیم، ډیر لوی اجر. یو ته د الله تعالی ذات ته وګوره، دا بیا اجر عظیم ته وګوره، دا غي اندازه سو کولی شي. د الله جل شانه د ورکړې اندازه به انسان کمزې او کې انسان سره دول علم کمزې ويضاعفها دو چند بکی الله تعالی دینه کېلره. دا دوی مواده شو. درم ويوت من لدنه، الله تعالی باور کی د خپل جانبنا اجر عظیما، اجر لوی ډیر لوی اجر به الله تعالی ورکی. دا به تور انعامی، دا درم خبره د الله تعالی انعام دی. اجر خو تعالی سیوا کو 100 ګنا، بیا به الله تعالی نورم چې کومو مزید درکې هغه به تور انعامی، انده به د عمل بدلا او صله بنوي. او امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې وی یؤت من لدنه اجر عظیما، مراد د الله تعالی دیدار دی. الله تعالی بیا خپل رؤیت او خپل دیدار بدل درکې. او استدلال الذين کی من لدنه، لدن په عربی کې اغه کې راځي چې اوسې تاسو سره په لاس کې او تاسو په جیب کې دست قدرت کې وي. ته یو دی چې المال عندي، کچره مال تاسو سره په ملکیت کې شته خو په الحال تاسو سره نشته. لکه مثال یو سړی په پېښور کې او مال په کراچۍ کې پروت دی، نو دې دا وی چې مال ما سره دی، المال عندي ویل شي. او کچره فرض کا مال د سره په جیب کې دی او جیب کې نه دی کراچۍ کې لري، نو دې المال لدی نشي ویلې. انا غیبوي چې کله دا مال د سره په لاس کې وي یا د سره په جیب کې وي، نو دې به المال لدی دا مال ما سره دی. قران من لدنه دا دیدار د الله تعالی او الله تعالی سره دی. الله به تعالی درکې اجر عظیم، ډیر لوی اجر. فكيف اذا جئنا، فسهل بوي اذا جئنا کله چراولو مونږه. فكيف اذا جئنا تفسیر کبیر وی ودا کیف اذا عربی کې اغه کې راځي چې کله یو داسې کاری چې دای توقع کیږي چې دا کار کې دوه والده دی یو کار باره کې ستاسو توقع چې داسې به وشي،
نو ته د هغې باره کې چېرې دا به څه حال وي چې دا کار کله کېږي به. نو قرآن کریم هم وی فکیف اذا جئنا، د دې کار هو توقع ده بلکې یقین دی دا کار کېدو واله دی. نو په دغه ورځ باندې به د خلکو څه حال وي، یعنې څه ناشنا او عجیبه حال به وي. فکیف اذا جئنا، پس څه حال به وي چې کله مونږ راولو من کل امت، د هر یو امتنا بشهید یو گواهو. د قیامت پر ورځ باندې به الله تعالی امتونه راوغواړي او د هر یو امت کې چې چا خبره نی منلې، انکار کړي، تکذیب کړي، نو د هغې خلاف به ګواهان پکاري. نو ګوره یو ګواهان سرکاري وي او یو غیر سرکاري ګواهانی. دنیا کې هم دا طریقه عدالت کې چې یو د سرکاري ګواهی او یو سرکار نه علاوه نور ګواهانی. نور ګواهان خو فرشتیم دي، عمل نامیم دي، د انسان د خپل بدن هم دی، خو سرکاري ګواه دا پیغمبري. نو پیغمبر به د دغه مکذبینو خلاف گواهی به وکړي، د هر یو منکرینو امت خلاف به خپل پیغمبر گواهی وکړي. او یو دا چې د نبی علیه السلام د امتو څه مصیبت دی را نبی علیه السلام امت کې چې کم مکذبین چې چا خبره نی منلی، د دې خلاف به نبی علیه السلام بیا سکی گواهی وکړي د خلاف چې چا خبره نی منلی. یو دا چې مخکنو امتونو کې چې چا انکار کړی دی او د خلاف پیغمبران گواهی وکړي، نو قومونه به انکار وکړي چې تاسو موږ ته دعوت نه راکړئ. نو دا امت محمدیه به راپاسي او دی به د نور امتونو خلاف گواهی به وکړي او د پیغمبرانو په حق کې. پیغمبران هغه امتونه به وي چې تاسو خو زمونږ نه په زرګونو کاله وروسته راغلي یې، تاسو څنګه زمونږ خلاف گواهی کوئ؟ گواه هو دی ته چې انسان یو موقع وویني په خپلو سترګو باندې بیا گواهی کوي. نو نبی علیه السلام به د دې امت په حق کې گواهی وکړي چې دې ته ما دا خبره کړې وه، قرآن دې ته ما ویلو، او قرآن کې را دې ذکر دی چې پیغمبرانو خپلو امتونو ته دعوت ورکړی دی. من کل امت بشهید، د هر یو امت نه بشهید یو گواه چې دا به د هغې خپل نبی وي. وجئنا بک، او رابولو مونږ تعالی را علی هؤلاء، په دې خلکو باندې، علی هؤلاء د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې چې کوم منافقان او کافرانو، او یا تر قیامت پورې چې کوم کافرانو منافقان در روان دي، په دې به نبی علیه السلام گواهی کې شهیدن گواهو. ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د نبی علیه السلام سره ناستم، نو ما ته وی چې ابن مسعود لږ ما ته قرآن ووایه. ما ورته چې قرآن خو تاسو باندې نازل شوی دی، نو زه تاسو ته ووایم. نبی علیه السلام او زما اړه غواړي چې دا قرآن واورم. ما سورة النساء شروع کو، نو چې دې آیت ته ورسېدم، نو نبی علیه السلام حسبک، یعنې به دونه ډېر دی. او چې ما به راوکتلو د نبی علیه السلام د سترګو نه اوښکې روانې وې. یا د نبی علیه السلام د ژړا وجه څه وه؟ نو د بخاري شرح ده ارشاد الساری چې په کستلانی باندې مشهوره ده. نو هغه وی اصل کې نبی علیه السلام ته د دې آیت هغه منظر مهته شو چې د قیامت پر ورځ به کله دا منظر په حقیقت کې واقع کېږي به. هغه نبی علیه السلام وسولیدو، نو هغې نبی علیه السلام په ژړا شو چې زه به د خپل امت خلاف هم ګواهي به کوم چې چا انکار کړی او چا تکذیب کړی دی. وجئنا بک، او براولو تعالی را علی هؤلاء، په دې خلکو باندې شهیدن گواهو. باقی دا اعتراض پاتې شو چې یو نبی کله په امت کې موجود او هغې خلکو انکار کړي، دا خو پیغمبر ته مخامخ معلوم دی چې دې خلکو انکار کړی دی، نو پیغمبر به د هغې خلاف گواهي هوبو کی. او د پیغمبر د دنیا د تلو نه بعد چې کوم خلک راغلي نو هغې نه دی منلی، نو د هغې خلاف به پیغمبر څنګه گواهي کی؟ پیغمبر خو موجود نه دی. لکه مثال نبی علیه السلام 1400 سالو شو او کافران دنیا کې پیدا کیږي او هغې انکار کی، نو نبی علیه السلام به دې خلاف هم گواهي کی. نو گواهی به څنګه کې نبی علیه السلام خو لیدلی نه دي؟ جواب دا دی چې کم خلک نبی علیه السلام په خپلو سترګو لیدلو هغې باندې مخامخ گواهي وکړي، او د نورو باره کې فرشتې به ورته ووایي، الله تعالی به ورته علم ورکړي چې دې خلکو ستا امت کې انکار کړی دی او دی خبر نه ده منلی. لکه
یو روایت کې راځي نبی علیہ السلام په حوض کوثر باندې ولاړی او د نبی علیہ السلام امت به راځي او نبی علیہ السلام به له اوبو ورکیبه دې کې بس خلک را رواني فرشتې به لاره کې واپس کی چې تاسو دې اهل نه. نبی علیہ السلام به وفرمایي چې دا خو ما امت ته او به ویل شي تا ته څه پته رستانه بعد دي څه کړي دي انستان بعد دی بدل شوي وو ستا په لاره نه دي پاتې شوي لہذا دی د حوض کوثر دا سعادت او نشي حاصلولی. دا شان نبی علیہ السلام ته ویل شي یقیني لمبر راشي چې دې خلکو ستانه بعد انکار کړل تکذیب کړل لہذا ته دې خلاف گواهی وکړه. نو گواهی په دوه خبرو کیږي. یو دا چې ته اوسې په خپل سترګو باندې وویني، یو دا چې تا ته یو خبر یقیني علم راشي. نو د یقیني علم په بنیادم ته گواهی کول شي. دا زموږ د هدایت او د فقه مسله ده چې گواهی د خپل لیدو باندې کول شي او گواهی په دې خبرم کول شي چې دا معتبر ذرایع سره یقیني لارې سره تا ته د خبر علم شوی په دغه بنیادم ته گواهی کول شي. یومئذ په دا ورځ باندې یود الذین ود یود آرزو کول او تمنا کول او خواهش لرلو آرزو به کوي کسان کفرو چې کفر یې کړی دی. کافران چې کله منظر ویني د قیامت او حساب کتاب ویني دیو په دا ورځ دا آرزو به وکړي وعصوا الرسول او دی نافرمانی کوله د پیغمبرو. د کفر نه مراد عقیدې نه انکار دی او د عصوا الرسول نه مراد اطاعت نه انکار دی د پیغمبر تابعداري نه راکړي. وعصوا الرسول او د پیغمبر تابعداري نه وکړي نافرمانی کړي وا دی بسخه هوي لو تسوا بهم الارض کاش کچره برابر کړی شي په دی باندې ځمکه. دی ودا ارزو کې چې د ځمکه په موږ باندې همواره شوی او برابر کړی شوی وي. دا ودی په موقع باندې وي چې کله الله تعالی د حیوانات او منسکم کله انصاف وکي زناور به الله تعالی را پاسي او کم یو حیوان چې بل حیوان سره ظلم کړی وي د ظالم نه الله تعالی بدلوالي او بیا الله تعالی د حیوان بمړه کې او دی به خور سره خوري شي. نو دا کافران او مشرکان به وي چې کاش چې مونږ هم دغه شانتي خور سره خوري شو چې دا وروسته د جهنم دا مراحل نه. او یادا چې کله کافران ویني خپل نتیجه اوري او خپل ځای ویني دی به دا وي چې کاش مونږ په دنیا کې کله مړه شوي او بیا قبر کې خښ کړی شوي چې مونږ دوباره نه وي ژوندی شوي او دغه خور سره خوري شوي یا لیتنی کنت ترابا یعنی د مونږ نام او نشان هم نه وي او دوباره ژوندون نه وي حساب کتاب نه وي او الله تعالی مخې ته ودرېدل نه وي. دا مونږ پښتو کې هم داسې کو یعنی عام معاشره کې هم داسې وي چې کله یو طالب علم او یو سټوډنټ هغه په امتحان کې فیل شي او نتیجه ډیره خراب راشي بیا د خپل نتیجې تم نه ګوري او بیا هغه په لاس کې منالي ولې نتیجه ته معلومه وي. نو دا شان دا کافرانو مشرکان با دا آرزو دا تمنا به شروع کې چې ردی ده کې نوې نو خبره چې دا حساب کتاب نوې لو تسوا کاش کچ برابر کړی شي وي بهم پدی باندې الارض زمکا ولا یکتمون الله حدیثا او دی ونه پټوي د الله تعالی نه حدیثا یو خبره دی بد الله نه یو خبرم نشي پټولې ارسو مخامخ وي دل ترالو چې یو خبره باندې پټي او په ومه سپاره کې سوره انعام کې براشي دی بوای والله ربنا ما كنا مشرکین قسم به خوري کومه شرک کړی دی د خپل شرکیات نه به انکار وکي او دلته وی چې ګنې دی باندې پټوي. جواب دا دی چې دواړه مختلفو زینو کې بیان دي. لومبه کې بدی انکار وکي چې موږ شرک نه کړی چې دی ګوري چې گواهان حاسم نشتا د موقع گواهان نشته چې انکار به وکړو نو کې دې ثبوتونه باندې نو کې دې نجات شي. او چې کله الله تعالی د انسان په د خپل باندې مهر ولګي او د لاسونو ته او د خپو ته او د اندامونو ته حکم شي چې وایي د انسان د اندامونو به د انسان خلاف گواهی شروع کی بیا هدي غیر شو نو اخره کې بیا دې په خپل اقرار وکړي چې او جی دامیم کړی دي دامیم کړی او دامیم کړی دي. دا ولا یکتمون الله حدیثا کې اخرنی حالت بیانی او انت چې راضی والله ربنا ما كنا مشرکین هغه شروع کې د انکار وکړي
نو قرآن کریم کې څه تعارض نشته دی، دواړه د مختلفو موقعو بیان دی. ولا یکتمون الله حدیثا، او دی به نه پټوي د الله تعالی نه حدیثا یو خبره مو، د خپلو ګناهونو به مکمل اعتراف به وکړي او اقرار به وکړي. بېشک الله تعالی چې د ظلم نه کوي په اندازې د یو ذرې، او کچروي دا ذره یو نیکي الله به د وچن کې دی لره او وربه کې د خپل جانب نه اجر لوی. پس څه حال به وي کله چې راولو مونږ د هر یو امت نه یو ګواه، او راولو مونږ تعالی په دې خلکو باندې ګواه په دا ورځ باندې. آرزو به کوي کسان چې کفر یې کړی دی او دی نافرماني کړې د پیغمبر، کاش که چې برابر کړی شي په دې باندې ځمکه او دی ونه پټوي د الله تعالی نه یو خبره. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. يا أيها الذين آمنوا، اے ہا کسانو چی مان روڑے دے، لا تقربوا الصلاة، تاسو منز دیکھے گے منستا، وانتم سکارا، ادا سی حال کی چی تاسو نشے، حتی تعلمو، تردی چی تاسو پوئی گے، ما پہاسو، تقولونا چی تاسو آئے، ولا جنوبا، او نا پحالت دنا پاکے کی، الا عابری سبیل، مگر تیری دن کی دلاری، حتی تغتسلوا، تردی چی تاسو غسل اکے. او مخی رکو کے دا حقوقو دا ادائیگی بیانو، دا بیبی دا حقوقو، دا رشتہ دارو، دا یتیمانانو، دا مسکینانو، اور ادیزنا بیان کی چی اغا خبری میں اختیاروے چی اغا دا حقوقو پا ادائیگی کے رکاوٹ گرزی، چی اغا حالت دا نشی دے. که تاسو نشه کوئ د نشي عادي وګرځئ، نو تاسو به د بل چا حقوق څه پوره کړئ، خپل حق هم نشئ پوره کولی، د خپل بدن به هم خیال ونه ساتئ چې ستاسو د بدن په تاسو باندې حق دی، هغه به هم تاسو ادا نه کړی شئ، نو بیا د بل چا حق به څه ادا کړئ. آیت مبارکه کې د نشې مذمت دی چې دا نشه داسې ناکاره څیز دی چې دا به تاسو د مونځ نه منې کیږي او د جومات د تلو نه به منې کیږي. آیت کې نورم احکامات بیانېږي. دا آیت شان نزول داو چې یو پیرا عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ سملګرو له دعوت وکړو، او هغه وخت کې لا شراب حرام شوي نو، عرب د شورونه د شرابو عادي وو. نو دغه وخت کې په دغه طعام کې د شرابو مجلس مو چلیدو، او دی شراب نوشي ډیره وکړه. چې کله دی شراب وڅښل، علی رضی الله عنه په خپله وی چې د شراب هم باندې غلبه وکړه، او دې کې د ماښام د مونځ ټیم شو. نو علی رضی الله عنه مانځه ته مخکې شو، نو ده په مانځه کې سورة الکافرون لوستو، قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون. نو دی خطا شو او ده وی چې نحن نعبد ما تعبدون. سورت مبارکه کې بیان دی چې موږ صرف د خپل رب بندگی کو، د بل چا بندگی نه کو، د کافرانو د معبودانو بندگی نه کو. دی خطا شو، د وی چې آو ستاسو د بندگانو موږ هم د معبودانو موږ هم بندگی کو. په دې موقع باندې د آیت مبارکه نازل شو. آیت کې بیان دی چې مؤمنانو چې کله تاسو د نشي په حالت کې نه تاسو مانځه ته نږدې مه ورځئ. د دې مطلب دا نه چې نشه خیر دی کوئ، خیر دی که مونځ پاتې کېږي نو څه پروا نشته دی، مونځ خیر دی بیا به وکئ. نه مونځ خو الله تعالی په خپل وخت باندې فرض کړی دی. ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. مونځ خو الله تعالی په خپل وخت مقرره باندې په خلکو باندې فرض کړی او لازم کړی دی. د خپل وخت نه خو که رستو شو بغیر عذر انسان ګناهګاریږي، صرف د عذر د وجې نه که د خپل وخت نه رستو شي نو خیر دی. او دا نشه داسې عذر نه دی، نشه خو د انسان خپل اختیار دی، تی خو په خپل اراده او په خپل اختیار باندې نشه کوي او د خپل خواهش دپاره کوي.
نو دا عذر کې نه راځي. عذر خو یا سماوي وي آسماني وي او یا انسان په خپل سفر کې روان دی بل څه خبره ده، لیکن دا نشه په عذر کې نه راځي. نو داسې وخت کې به تاسو نشه نه کوئ، مطلب دا دی. او قرآن کریم څه وایي چې کله تاسو نشه کې نو تاسو مونځ ته مه نږدې کېږئ. او صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم د مونځ عاشقانو او د عبادت عاشقان خلکو، هغوی خو هر څه پرېښودی شو خو مونځ یې نشو پرېښودی چې مونځ به په خپل وخت باندې کېږي، داسې په دې کې تاخیر نشي کېدی. نو قرآن کریم داسې انداز اختیار کو چې مقصود د نشې د مذمت او د دې په ذهنونو کې راسخ کول دي چې دا داسې خبیث او ناکاره څیز دی چې دا بتاو دا خوږ عبادت نه چې مونځ دی، دا مونځ نه به تاسو منې کېږي. مونځ خو د سترګو یخوالی دی. مؤمن به خپل تکاوت او خپل ستړیوالی دا به دې په مونځ باندې لرې کړي. نبی علیه الصلاة والسلام بلال رضی الله عنه ته سوي ارحنی بالصلاة، بلالا اذان وکړه چې مونځ وکړو چې ما ته لږ راحت میلو شي. یعنې مونځ د مؤمن د راحت ځای دی، دا د مؤمن د بدن د تکاوت ختمولو اعلی او ذریعه دا مونځ دی. دونه تکاوت په خوب سره نه ختمیږي څنګه چې مونځ سره ختمیږي، ځکه مؤمن ته روحانی قوت او طاقت ملاویږي. دا خو د مؤمن معراج دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې معراج کړو اسمانو ته تلو، الله تعالی هر مؤمن مسلمان ته 15 وخت معراج ورکو. دا ناشنا دی د امت الله تعالی ناشنا اعزاز ورکړی دی چې هی مؤمن مسلمانه معراج کول واړي راشه درد 15 پیرې کوا ته په مونږ باندې ودرېږه، ته گویا کې اسمانو ته لاړې تا کم علمونه وکتلو. نو مؤمن مسلمان نه مونځ به کم ځای پاتې کېږي به. نو مقصود دا دی چې په دې وخت کې به نشه نه کوئ. چونکې عرب شراب سره عادي وو، دا د دې د اوبو د خوراک په شانتي وو او د شروع نه دی را روانو. نو د شرابو دا حرمت تدریجن راغلی دی. په یو پیره کې شریعت حکم ونه کو چې بس نه بس کې نه رفته د سورې بقرې آیت راغی چې د شرابو فایدې مشته خو نقصانات د عین هم سیوا دي. او یو عقل والا انسان او یو سلیم الفطرت انسان چې دا اوري چې په یو څیز کې فایده شته خو نقصانات ډیر دي، نه وایي چې یو څیز کې نقصانات ډیر دي او فایدې کمې دي، نو په لږو فایدو څه کوي چې نقصانات ډیر دي، نه به دې نه ځان ساتي به. او دلته بیا دا راغی چې د مونځ په اوقاتو کې به تاسو شراب بنس کې نشه به نه کوئ. په دې آیت باندې ډېر خلک بیا صبر شو چې بس دا خو بیا ډسکونه چې دا د مونږ نه منې کېږي. او بیا چې کله میدان بالکل هموار شو تیار شو او صحابه ذهني طور باندې مکمل تیار شو، بیا هیره کې حکم راغی د احد د جنگ نه بعد چې ای مؤمنانو شراب حرام شو، تاسو به نږدې نه ورځئ او دینه مکمل ځان اجتناب وکړئ. نو آیت مبارکه کې صرف دونه خبره چې د مونځ په ټایم کې به تاسو نشه نه کوئ. بیا هم بعضې خلکو وایي چې زه ټیک ته حرام خو نه دي له نه یو بیا د ماوستن مونځ به چې وکړو، ځکه د ماوستن او د سحر په منځ کې بیا مونځ نشته، فرض او واجب کدی نه تهجد دي او د شپې په آخر حصه کې کېږي. بیا بعضې خلکو خپل شوق پوره کولو دپاره او د عادت پوره کولو دپاره به دی بیا د ماوستن د مونځ نه پس بیا شراب به وڅکلو او چا به د سحر د مونځ نه پس وڅکلو، لکه تر ماسپښینه پورې ښه کافي وقفه ده. دې کتاب باندې که شراب اثر هم وکړي نو تر بل لمونځه پورې به ته بلکل افاقه کې او هوش کې به راغلی وي. دا صحابه مو چې هغوی په زندګۍ کې چې ته شراب نوشي نه راکړې، لکه پای کې نبی علیه الصلاة والسلام دی. نبی علیه الصلاة والسلام چېرته مخکې شراب نه ریس کړي، ابوبکر صدیق رضی الله عنه هم چېرته شراب نه اوس کړي، عثمان رضی الله عنه هم چېرته په زندګۍ کې شراب نه ریس کړي. او چې دا چې چا څکلي دي نه هم څه ګناهګار او خطاکار نه دي. هغه ټایم کې خو دا داسې وي لکه څنګه چې مونږ چیس کو او یا اوبس کو، دا خو بالکل داسې لکه چې مونږ ته روژه کې حکم وشي چې سهار نه تر ماښامه پورې به خوراک او څښاک نه کوئ، نو مونږ یې نه کوو دغه شانتې، او بیا وروسته یاد میلو شي. نو آیت مبارکه کې بیان دی چې تاسو کله د نشې په حالت کې نو مونږ ته به نه نږدې کېږئ. یا ایها الذین آمنو، اے ها کسانو چې ایمان یې وروړی دی، حکم مؤمنانو ته دی
مونږ په مؤمنانو فرض دی، دا مونږ شرایط به مؤمنان پوره کیبا. لا تقربوا الصلاة منیز دیکھیږي تاسو مونږ ته، لا تقربوا تاسو نږدې مورځئ مونږ ته. دیونه چې لا تصلوا الصلاة تاسو به مونږ نه کوئ په دې وخت کې، نه مونږ ته به نږدې نه ورځئ. نو مبالغه را چې دومره سخت حکم راغی چې تاسو د نشې په حالت کې نو مونځ کول خو لویه خبره ده، مونځ ته به نږدې نه ورځئ. لکه چې تاسو پوهېږئ نه په ځان باندې، په نشه کې عقل هم کار نه کي او دارنګې ذهن ستاسو په گرفت کې نه دی، تاسو به مونځ کوئ. مونځ ټولې دعاګانې دي. مونځ کې ہوتے اقرار کوي ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ موږ به ستا بندګي کو، ستا نه به امداد غواړو. او ته اهدنا الصراط المستقیم د هدایت سوال کې د نیغې لارې، او ته پوهېږې نه هسې نه چې ځان ته خیرې وکړې. د هدایت په ځای نور څه ونه غواړې، د الله د بندګۍ د اقرار په ځای انکار چې ته ونه کړې، د الله نه د امداد د غوښتلو د اقرار په ځای چې ته بل څه ونه وایې. په مونځ کې ته ربنا آتنا فی الدنیا حسنه اچھا بل څه ووایې. نو چې ته پوهېږې نه او یې په مونځ کې ځان ته به خیرې وکړې، ځان ته به ملامتیا به وکړې، د دې وجې داسې وخت کې مونځ هم مه کوه. لکه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي اذا نعس احدکم، وی کله چې تاسو یو کس په خوب کې یې، یعنی تاسو باندې خوب غالب دی، باسې کې بار بار او خوله دې نه راغونډېږي او سترګې دې نه کولاوېږي، خوب درغلی دی او دې خوا د مونځ ټایم هم دی، نو ته باندې دا خوب داسې غالب دی او ته په مونځ کې نو تا ته قرآن سوي شریعت سوي فلیرقد، مونځ پرېږده وده شه او خوب وکړه. په مونځ کې خوب مه کوه، بس مونځ پرېږده بیا وده شه، خو خپلې آرام وکړه تر دې چې بالکل بدن دې طبیعت دې برابر شي، ستا د خوب هغه خبره ختمه شي او ته بیدار شي او ویښ شي، ستا بدن هم بیداري، ستا ذهن هم بیداري، ستا دماغ هم کار کوي. نبی رسول فلیرقد وده شه حتی یذهب عنه النوم، تر دې چې د خوب هغه اثر د ده نه لاړ شي. وی ولې؟ فإنه اذا صلى، یو سړی چې کله مونځ کوي وهو ینعس، په داسې حال کې چې دله خوب ورغلی او دې باسې کي او سترګې یې پټېږي، نو نبی علیه السلام فرمایي لعله یذهب، شاید چې دی لیستغفرو، دی به د الله نه بخښنه غواړي او فیسب نفسه، او د استغفار په ځای کې دي چې ځان ته خیرې وکړي، ځان ته کنځلې وکړي او مونځ کې هر څه قبلېږي مو، ځان ته به خیرې وکړي ځان به تباه کړي. نو لہذا مونځ دغه وخت کې پرېږده، ته باندې خوب دونه غالب شوی دی چې وده شه. خو یو خوب دی یو سستی ده، سستی او خوب کې ډېر غټ فرق دی. ته دومره ستړی، دومره تکاوټ دی، د سفر آثار دی، محنت دې کړی دی، مشقت دې کړی دی او ستا بدن مکمل ستړی دی، خو ته دا مونځ کومه خو پوهېږي په مونځ باندې نه، نو دې وخت کې بیا ته وده شه او چې خوب وکړې نو بیا راپاڅه او بیا مونځ وکړه. او یو دا چې سستی ده، نو سستی او تکاوټ نه دی، دا خو تا درمه په زوره غالبه کړې ده، او سستی د ډېر خوب د لاسه راځي او دارنګې د بېروزګارۍ د وجې نه چې کار مار نه کوي نو ستړی به هر ټایم، نو د سستۍ وجې نه، د خوب د وجې نه تا باندې خوب غالب دی، نو بیا مونځ پرېږده او وده شه، بیا به وروسته مونځ وکړې. یعنې مونځ د بیدارۍ نوم دی. مونځ چې انسان په نشاط کې وي، انسان په جوش کې وي، بدن تیار وي، داسې وخت کې مونځ وکړه. بل حدیث کې مسلم شریف کې روایت دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لا صلاة بحضرت طعام، وی روټۍ حاضر ده او د مونځ ټایم دی، نو د روټۍ په ټایم کې بیا ته مونځ مه کوه. څه مطلب؟ ته دومره زیات وږی یې، ستا اشتها خوراک ته ده، ستا سترګې خوراک ته دي، ستا ذهن په خوراک کې ریړی خوراک طرف ته دی، ځکه د لوږې غلبه را په تا باندې او روټۍ حاضر هم شوه. اوس ته زه مونځ کومه، لیکن په مونځ کې ستا توجه روټۍ طرف ته ده، مونځ ته توجه نه راځي، نو داسې وخت کې بیا مونځ مه کوه، دا خوراک وکړه. چې خوراک وکړې نو بیا مونځ ته متوجه شه. خو دا نن سبا دا مسله نه ده، نن سبا خلکو لوږه کم ځای ولیده،
که لوږه راله خو انسانان به ښه شي صحتمند به شي. دا بیمارۍ خو د ډېر خوراک د لاسه دي، دا شوګر او دا بلډ پریشر دا مسلې خو د ډېر خوراک د لاسه جوړې شوي دي. خو دا به هر حال که چا مې داسې موقع راله چې لوږه دومره حد ته رسېدلې ده چې انسان مونځ باندې نه پوهېږي او روټۍ حاضره شي، نو بیا روټۍ وخوره بیا کوه مونځ. نن سبا د خلکو خبره الټه شوې ده، وی زر زر مونځ کو چې په آرام سره روټۍ وخورو، حالانکې زر زر روټۍ وخوره چې په آرام سره مونځ وکړې. مونځ د جلدۍ او مونځ د خلاصي نوم نه دی. ځکه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کله انسان زر زر مونځ وکړي ځان ترې خلاص کړي، دا مونځ ورته خیري کې داسې خدای تباه کړه څنګه چې زر یې تباه کړم. تا خو د مونځ هغه نقشه او ډانچه چې کوم دی خرابه کړه چې تا ته الټه مونځ خیري وکړي، نو ستا به څه حالي بیا. که چېرې وګورې نو 90% مونږ ته د مونځ دا خیري لګېدلې دي. دا زمونږ چې اخلاق نن سبا خراب دي، زمونږ کردار خراب دی، زمونږ گفتار خراب دی، زمونږ سم کارونه خراب دي، د هغې یو بنیادي وجه مونږ ته مونځ دا خیري مونږ ته لګېدلې دي. ولې مونږ ته ځان خلاصو، مونځ نه چا زده کړو او نه ورته څوک اوزګار دی چې مونځ زده کړي او بیا مونځ هغه صفاتو سره بیا شروع کړي. نو نبی علیہ السلام فرمایي لا صلاة بحضرة طعام، چې روټۍ حاضر ده او مونځ هم حاضر شو، نو بیا دا وخت خوراک مخکې وکړه او مونځ به وروسته وکړي. او مخکې ورپسې نبی علیہ السلام فرمایي ولا وهو یدافعه الاخبثان، انسان ته د حاجت ماتی حاجت دی، تا ته قضای حاجت شدت او غلبه ده تا باندې، او ته ورګه دا مونځ مخکې کومه بیا ساړه دي بیا به څوک اودس کي، نو راشه په دغه تیر شوي اودس باندې دا مونځ وکړه، ناراستیا درکې را سستی را درکې او تا ته دغه تیز دی تا باندې او ته په مونځ نه پوهېږې، ستا ټوله توجه هغې طرف ته ده چې دا اودس مې مات شو دا اودس مې مات شو، نو یا د لویو بولو شدت دی او یا د لویو بولو شدت دی تا باندې او ته په مونځ نه پوهېږې، ته هر سکنډ باز ته هغې طرف توجه ده. نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي په داسې وخت کې خانه مونځ مه کوه، لړ شه خپل حاجت پوره که او بیا راشه په اطمینان سره مونځ وکړه. خو دې کې دا خبره ده چې الی چې کله تقاضا شدت سره وي او که هسې نارمل حالت کې وي انسان ته محسوسیږي، لیکن توجه ستا مونځ طرف ته ده او ستا توجه دغه بل خبرې طرف ته نه ده، نو بیا ستا مونځ کولی شي صحیح ده. اگر چې انسان طبیعت کولو وي په ټنډه طبیعت سره او په نشاط سره مونځ کې دا خو ځان له بهتر خبره ده، لیکن به هر حال که چېرې د هغې تقاضا سیوا وي نو په داسې وخت کې مونځ مکروه تحریمي دی، هغه فرضیت بر صرف ادا شي اجر وغیره هیڅ هم تا ته نه میلاویږي. ولا وهو یدافعه الاخبثان لا تقربوا الصلاة، من نږدې کېږئ تاسو مونځ ته. مونږ احناف چې یو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مونږ د صلات نه مراد مونځ اخلو، نو مونږ یې مونځ ته مه نږدې کېږه چې کله ته په نشه کې او د جنابت حالت کې. او امام شافعي رحمت الله علیه د مونځ نه مرادو زید مونځ اخلي، یعنی مراد نه مسجد دی. لاغوي لا تقربوا الصلاة یعنی لا تقربوا مواضع الصلاة، مونځ چې په کوم ځای کې کېږي چې ته مسجد وایي نو د نشې په حالت کې مسجد ته مه ورځه، او دارنګې د نشې په حالت کې مسجد ته هم نه ورځې مونځ به هم نه کوې. بیا لا تقربوا الصلاة مه نږدې کېږئ تاسو مونځ ته، هغه معنا کې مه نږدې کېږئ تاسو د مونځ ځایونو ته. وانتم سکارا حال دا دی چې تاسو په نشه کې یې. سکارا جمع د سکران ده، د نشې په حالت کې. نو چونکې شان نزول خو د شرابو موقع وه، شراب غټه نشه ده خو د عین لاندې وړې نشې هم شته. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي مشکات شریف کې روایت دی وی کل مسکر حرامون، هر یو نشه آور سیز چې دی وی دا حرام دی. هر هغه سیزو چې تاله نشه درکړي، او نشه څه ته وي چې انسان په ښه بد نه پوهېږي، چې انسان د خپلې بیبي او د خپلې خور منځ کې فرق نشي کولی، چې انسان د اسمان او د ځمکې منځ کې فرق نشي کولی، خپله فایده او نقصان کې فرق نشي کولی، دې ته نشه ویل کېږي. نسوار او سګرټ او چلم دا نشه نه ده، دا که انسان وکړي
نو داسې کیفیت په انسان نه راځي چې ګندې خو بد کې او یادارنګې فایده او نقصان کې ګنې فرق نشي کولی. نشه هغې ته چې ستا په عقل باندې غلبه وکړي او بیا ته په خپله فایده او نقصان نه پوهېږې، هغې ته نشه ویلې کېږي. د دې وجې زمونږ د هندوستان او د پاکستان محققین علما وي چې که نسوار دي او که دارنګې هغه سیګرټ دي دا مباح دي، یعنې دا حرام او مکروه تحریمي کې نه راځي. عرب چې دي عرب علما دې ته حرام وي، هغې نسوارو ته او سیګرټ ته حرام وي. دې ته عربۍ کې دخان وي دې سیګرټو ته، هغې دې ته حرام وي. او چې شراب حرام دی ته حرام نه وایي، هغې ته مکروه وي. ولې خپل اسکي شراب خپل اسکي نه ته مکروه وي، دا مکروه دي. او چې کنه چونکې داسې نه کي هغې دا سیګرټ او نسوار نه کي ته حرام وایي. بهر حال نشه هغه څیز ته وي چې انسان باندې غلبه وکړي، که هغه آیس دي او که هغه پوډر دي او که هغه چرس دي او که بنګ دي، دا ټول نشه کې راځي او دا شراب حرام دي او دا نورې خبرې مکروه تحریمي دي، یعنې حرامو ته نږدې دي. وانتم سکارا او حال داري چې تاسو په نشه کې یې، حتی تعلمو تر کوم وخت باندې نږدې کېږئ چې تر څو تاسو هوش او حواس قایم شوي ني، تر دې چې تاسو پوهېږئ ما تقولون هغه چې تاسو وایئ. دا ته چې په خوله څه وایې په دې ته پوهېږئ زه څه وایم، ځان ته خیرې کوم که ځان ته دعا کوم، دا زه په مونځ کې یم که نه په نالې کې چې ته پروت یم. لکه نشي والا انسان څه زندګي وي کوم ځای کې پروت دی چې ته په دې نه پوهېږې نو مونځ سره کوې داسې ټایم کې. ما تقولون هغه چې تاسو وایې. ولا جنوبا دم په سکارا باندې په الصلات باندې عطف دی، یعنې تاسو مه نږدې کېږئ مونځ ته په داسې حال کې چې تاسو جنابت حالت کې یې. د جنابت حالت یعنې تاسو د ناپاکۍ حالت کې غسل په تا باندې واجب شوی دی، نو په داسې وخت کې به ته مونځ ته نه نږدې کېږي. ځکه په دې وخت کې انسان مونځ نشي کولی، طواف نشي کولی، قرآن لاس کې نشي راغستی، په یاد و تلاوت نشي کولی. جنوبي انسان قرآن کریم نه په یاد لوستی شي، نه قرآن کریم ته به ګوري او وایي به، او نه به قرآن کریم په لاس کې روچتي به، او نه به طواف کی. ذکر و اذکار او دعاګانې کولی شي، استغفار ویلی شي، درود شریف ویلی شي، ذکر و اذکار هر قسم دعاګانې کولی شي. د قرآن کریم یو آیتو د دعا په طور باندې ویلی شي، خو په شرط د دې چې په د آیت کې د دعا معنا موجود وي. لکه آیت الکرسی دا د حفاظت د پاره ویل کېږي. اوس یو انسان د جنابت حالت کې دی او یا زنانه د بیماری په حالت کې ده، نو دا آیت الکرسی د حفاظت د پاره ویل شي. لکه کوم انسان چې د هر مون نفس آیت الکرسی وي نو د باندې جهنم حرام دی، یا انسان د ماستن د مون نفس آیت الکرسی وي د ود کېدو په ټیم کې د الله تعالی حفاظت وکي. اوس یو انسان د جنابت حالت کې دی او د آیت الکرسی په یاد باندې وي، نو نیت بدا کی چې دا د قرآن تلاوت نه کومه، دی بداوي چې د خپل حفاظت د پاره یو عمل کومه او بیا به آیت الکرسی وایي. یا سوره فاتحه ده، نو سوره فاتحه کې شفام ده، دا یو دمم دی. یو انسان بیمار دی په خپله یا بل څوک او دی د جنابت حالت کې دی، نو دی سوره فاتحه د تلاوت په نیت نه، د دم او د شفا په نیت باندې په خپل ځانم ویلی شي او په بل مؤمن مسلمان باندې ویلی شي، خو نیت به تلاوت نه کړي، کني بیا به حرامېږي. به د تلاوت په نیت خو یو کلمه هم نشي ویلی، د جنابت حالت کې یو کلمه هم نشي ویلی، تدریس هم نشي کولی، معشوم تم سبق نشي ښودلی جنابت حالت کې، صرف قاعده ښودلی شي الف با تا سا، لیکن د قرآن تلاوت په یادو او یا معشوم ته سبق ښودل دا بالکل قطعا نشي کولی، ځکه دا منع دي. نو ولا جنوبن او نه په حالت د جنابت کې به تاسو نږدې کېږئ مونځ ته، الا عابري سبیل مگر چې تېرېدونکي د لارې. عابري د عبور نه دی، عبور خلک دا ما عبور کو، څه مطلب یو ګران کار ما وکړو، یو مشکل لاره ده، یو ګران لاره ده، په غر کې ده، غونډۍ کې ده او په هغې باندې ورختل ګران دي، لیکن ته پې وروختې سر ته ورسېدې، خلک ما عبور کو، یعنې زه واوړېدم. الا عابري سبیل مگر تېرېدونکي د لارې. د امام شافعي رحمت الله علیه د صلات نه مراد چونکې د مونځ هغه ځای اخلي مسجدو، نغوي
وی مسجد کې وی جنوبي انسان مسجد ته تیریدی شي، نه د عابری سبیلین دغه معنا کې چې یو جنوبي انسان دی هغه جمعات کې دننه ګرځېدی شي او بل طرف ته اوړېدی شي. مطلب که انسان کور دروازه چې را ار جمعات په غاړه باندې را او د لارم په جمعات باندې ده او دی جنابت کې دی او دی غسل لذي د جمعات د لاره استعمالول شي. لیکن موږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې نه، موږ د عابری سبیل معنا مسافر کو، مسافر د جنابت حالت کې دی او د باندې غسل واجب شو نو دی به غسل بکی او که د غسل د پاره وبنشته بیا به تیمم کې چې د ذکر او فصیحت کې را روان دی. او مسافر معنا موږ کو هغه وی چې نه مراد نه تیریدونکو د لارې یعنی دغه جمعات کې تیریدونکو تیریدي شي. د مسجد نبوي چې نو دیته صحابو دروازې کولوي، د صحابو د کورونو دروازې مسجد طرف ته وي، دی به جمعات ته نه غراتلو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم وکړو چې خپل دروازې بل طرف ته واړوي، د خپل کورونو دروازې نور طرفونو ته کې، جمعات طرف ته چې کومې دروازې دا بند کې. خو صرف د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او د علی رضی الله عنہ دروازې پرې خو دي. صحابو لګونته کې تاخير وکړو، خیال داو چې کې دي چې نبی علیہ السلام گنجائش پیدا کی چې خیر دی چې چاره مخکې دروازې دی خو خیر دی، خو نور خلک چې کورونه جوړوي نه غي دروازې طرف ته ما جوړوي په دې نیت باندې. لیکن نبی علیہ السلام چې وکړو چې صحابو د کورونو دروازې سم په خپل حال باندې نو به حکم وکړو چې واړوي دروازې بل طرف ته، یعنی په دې کې څه گنجائش نشته دی. بیا وروسته نبی علیہ السلام بیا دوباره سوخ پس حکم وکړو چې د علی رضی الله عنه دروازې بل طرف ته واړوي. صرف د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د کور دروازه چې وا هغه جمعات طرف ته کولوه او نور د ټولو خلکو دروازې بشمول علی رضی الله عنه دای دروازې بل طرف ته واړولې. او دا غي وجه دا وا چې تاسو کورونه کې د غسل انتظامات نشته او تاسو راځي جمعات ته او د جنابت حالت کې به تاسو په جمعات باندې تیرېږئ او جمعات باندې تیرېدل منع دي د جنابت حالت کې، دروازې بل طرف ته واړوي که تاسو بیا زه راځئ څه پروا بني. ولا جنوبن او نه په حالت د جنابت کې هم تاسو مونږ ته ورځئ او جمعات ته ورځئ الا بری سبیل مگر تیریدونکو د لارې تیریدونکو چې دی نو کا باندې غسل واجب شوی دی نو دی بس کې حتی تغتسلوا تر دې چې تاسو غسل وکئ. نو مسافر به غسل کې هم که جنابت حالت کې دی نو علاغي به مونځ کې او کاغه سر بیا د غسل وبني نو بیا بس کې نو بیا به د تیمم کې او د تیمم ذکر او سبانی سبق کې را روان دي. اے کسانو چې ایمان وروړي دي منی ذکرګه تاسو مونږ په داسې حال کې چې تاسو په نشه کې تر دې چې تاسو پوهیږئ په هغه څه چې تاسو وایئ او نه په حالت د جنابت کې مگر تیریدونکو د لارې تر دې چې تاسو غسل وکئ. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. وإن كنتم مرضى او کچری تاسو بیماران او علا سفرین یا په سفر باندې او جاء یا راشی احد منکم یا تندستاسنا من الغائط دا او دسماتی د زینا او لامستم النساء یا تاسو یوزے شوی بیبیانو سرا فلم تجدوا ماء فاستاسو نمو میں ابو لرا فتیممو فاستاسو تیممو کے سعیدا طیبا فخور پاک باندے فمسہو فاستاسو لاس راکاگے بوجوہکم فمخنخ پلو وایدیکم او پلاسنخ پلو ان اللہ کان عفوا غفورا. بے شک اللہ تعالی چې دی
دے درگزر کون کی معافی کون کی. آیت مبارکتا آیت التیمم ویل کیږي. آیت التیمم ورته ځکه وایي چې په دې کې تیمم حکم راغلی دی. د قرآن کریم بعضې آیتونه داسې دي چې د هغې خپل مستقل نومونه او عنوانات دي، لکه آیت الکرسی، آیت التیمم، آیت الوضو، آیت المداینه. آیت الوضو چې دی هغه په 6مه سپاره سورې مائده کې دی، او دې ته آیت التیمم وایي. دې کې د تیمم حکم راغلی و. پیغمبر علیه السلام په سن 6 هجري کې یو غزوې له تشریف وړو چې هغې ته غزوة المریسیع وایي. واپسې کې راته د شپې آخره حصه وه او هلته کې صحابو آرام کولو. هغه ځای کې اوبه نه وې. دې سحر وختي پاڅېدلو. اراده دا وه چې داسې ځای ته به ځان رسو چې هلته اوبه موجود دي، چې هلته بیا اودسونه وکړو، د سحر لمونځ وکړو. هغه چې دې څنګه سورلو ته ختل، عایشه رضی الله تعالی عنها چې وه دا اودس ماتې لتلې وه. د دې په غاړه باندې یو هار و، او دا هار د دې د خور د اسما رضی الله تعالی عنها و. هغه د دې د ګریوان نه پرېوتو. دې چې مرۍ باندې لاس و نو هار نشته. د نبی علیه السلام ته وایي چې زما نه هار پرېوتی دی. نبی علیه السلام یې لکه صبر وکړي. 2 صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم یې د هار د تلاش دپاره ولېږلو. هغوی ګرځېدل، لښکر ایسان شو، نبی علیه السلام آرام کولو. عایشه رضی الله تعالی عنها ناسته وه او نبی علیه السلام د هغوی په ترخ کې سر ایښود او اوده و. چونکې یو پیره اعلان شو چې ځو سفر کو، او بیا ناڅاپه اعلان شو چې صبر وکړئ. نو په قوم کې بعضې خلک جلبازي وي. هغوی تپوس کې لکه څه چلو شو، ولې ایثار یې؟ دا چا ته ایثار یو؟ نو چا به ویلې چې د عایشې رضی الله تعالی عنها نه هار روک شوی دی، نو د هغې د وجې نه ایثار یو. نو خبرې شروع کېدې. نو دې کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته چا ووایي چې ستا د لور د لاسه دارې پوره لښکر ایثار دی، دلته اوبه هم نشته، مونځ به څنګه چل کو بیا، او دارې پوره قوم د ستا د یو لور د لاس ایثار دی. ظاهره خبره هغه په خبرو کې راغی. نو عایشې رضی الله تعالی عنها خواله راغی. خو دا خو نبی علیه السلام د دې په جولۍ کې سر ایښودی اوده. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه سترګې ډېرې راوباسلې او په خوله باندې یې مووې، او دی په دې تشي کې په دې نوک باندې واله، په دې کټه ګوته باندې دا خپل وی جعله یطعنوني، زه په دې تشي کې والمه. وی خوږېدم ډېر زیات او حرکت مې ځکه نشه کولی چې نبی علیه السلام به راپاسي. وی دې کې نبی علیه السلام را بیدار شو او وی فرمایل چې الله تعالی د آیت د تیمم حکم راولېږو، او دا آیت مبارکه په دغه موقع باندې نازل شو. بس خلکو تیمم وکړو، مونځ یې وکړو. اسید ابن حضیر رضی الله تعالی عنه راغی او هغه وی چې ما هي باول برکتکم یا آل ابي بکرین، اے د ابوبکر خاندان اولاده، دا لومبنی خیر او برکت نه دی چې ستاسو د وجې نه مونږ ته میلو شو، ستاسو د وجې نه امت ته ډېر خیر میلو شوی دی. او بیا یې وفرمایلو چې والله قسم په الله تعالی چې ما جعل الله تعالی نه دی ګرځولی امرا یو کارو تکرهینه چای کې ستا لپاره خیر نی په ظاهره کې، ته خو پې خبرې چې دا څه وشو، لیکن الله تعالی په هغې کې ستا لپاره هم خیر ګرځولی، د امت دپاره هم ډېر لوی خیر ګرځولی. بیا چې کله دې سورلی اوچتې کړې هغه اوښ نه اوښته لاندې خار پروت و. نو آیت مبارکه کې د تیمم دا حکم نازل شو. دا تیمم د دې امت خصوصیت دی. د دې نه مخکې امتونو کې تیمم نه و، هغوی به صرف اودس به کو، او الله جل شانه دې امت ته دا یو فضیلت ورکو چې دې تیمم هم کولی شي. مسلم شریف کې روایت دی، حذیفه رضی الله تعالی عنه وی چې نبی علیه السلام فرمایل فضلنا علی الناس بثلاث
الله تعالی مونږ ته په نور امتونو باندې او قومونو باندې 3 فضیلتونه راکړي دي چې هغه ته نو ملو شوي. او بیا فرمایلو جعلت صفوفنا كصفوف الملائکه، مونږ چې کله مانځه کې ولاړیو او یا میدان جنگ کې مونږ دشمن ته مخامخ ولاړیو او صفونه برابر کړي وي، زمونږ دا صفونه داسې لکه فرشتې چې په صفونو کې ولاړي. فرشتې یو کار کوي په نظم او ضبط سره، ډیسپلین سره کوي، دا انتشار پای کې نشته، هر یو کار په ترتیب سره صفونو کې هغې مدریږي. زمونږ د مجاهدینو صفونه او یا زمونږ د منځګزارو صفونه داسې نیغې لکه څنګه د فرشتو صفونه نیغې، یا چې په هغې څنګه د الله رحمتونه راوریږي دارنګې زمونږ په منځګزارو په مجاهدینو د الله رحمتونه راوریږي. او دویم نبی علیہ السلام فرمایلو وجعلت لنا الارض مسجدا وطهورا، الله زمونږ د پاره ځمکه مسجد ګرځولې دی. دا ټول ځمکه مسجد دی. څه مطلب؟ په حکم د مسجد کې دی. مونږ صرف په مسجد کې دننه نه کېږي، باریم کولی شي. د مخکنو امتونو مونځونه په خاص ځای کې کېدلو چې دا یې کوم عبادت خانه به وه، هم هلته به دې مونځ کو. د سړي مونځ کور نه کېدو، دکان کې نه کېدو، اجره کې نه کېدو، پټي کې به نه کېدو. لیکن الله جل شانه دی امت ته دا یو فضیلت ورکو چې ردی مونځ په هر ځای کې کېږي. په پټي کې مونځ کولی شي، د غر په سر باندې کولی شي، په دکان کې کولی شي، په اجره کې کولی شي، خو چې کول غواړي. اگر چې بهتر مونځ خو په جماعت کې دی، مسجد کې دی، لیکن به وقت ضرورت یو انسان د مسجد نه علاوه بل ځای کې مونځ کولی شي که چې راځي پاکي. نو نبی علیہ السلام فرمایل وجعلت لنا الارض مسجدا، الله جل شانه زمونږ د پاره ځمکه مسجد ګرځولې دی. او دریم نبی علیہ السلام فرمایلو وجعلت تربتها لنا طهورا، الله تعالی د ځمکې دا خاوره زمونږ د پاره پاکه ګرځولې ده. یعنې د ځمکې په خاوره باندې ته تیمم کولی شي. ډېره پاره دا نه چې ګنې څه خاص لوټه به ځان سره ګرځې به او ګنې څه خاص کاڼي به ځان له ګرځې. نه، ځمکه هر ځای کې شته، ګرځه. نه سره د لوټو تکلفات مه کوه، ګرځه چې کوم ځای کې یې، که په کور کې یې که د کور نه بارې، هلته خامخا ګټه به موجود وي، لوټه به موجود وي، دیوال به وي، چونه به وي، خاوره به وي، شګه به وي، لخه به وي، څه نه څه خامخا د ځمکې جنس به هلته موجود وي. او پای باندې لاس راکاږه او تیمم پې کوه. دا د الله جل شانو طرف نه ډېر لوی سهولت دی چې د ځمکې په هر ځای جنس باندې ته هغه تیمم کولی شي. اذا لم نجد الماء، نبی علیہ السلام فرمایلو چې کله مونږ اوبه نه مومو مونږ به تیمم کو. د تیمم دا فضیلت الله تعالی دی امت ته ورکو. روح المانی کې روایت دی یو قوم راغی نبی علیہ السلام ته، او هغوی وایي چې انا قوم نسکن هذه الرمال، چې مونږ داسې یو قوم یو چې مونږ په شګو کې په صحرا کې اوسېږو. صحرا کې اوبه ډېرې کمې، بیا خاص کر د عربو صحراګانې مکمل خالی وي، هلته نه ونه وي، نه اوبه او نه شینکې وي. مونږ په شګو کې اوسېږو او مونږ خو چې اوبه راوړو د کم ځای نه راوړو. د بخاري کې روایت دی نبی علیہ السلام په یو سفر باندې تو صحابه ته اوبه تلاش کوي. صحابه ګرځېدل اوبه نه وي. یو زنانه را روانه وه او د هغه خپلې سورلۍ د پاسه ناسته وه او دواړه خپې یې ښکته را ځوړندې کړې وې او هغې سره 2 مشکیزې وې، هغې د اوبو ډکې کړې وې او دا خمدار د هغه مشکیزو د پاسه ناسته وه، خپې یې را ښکته را ځوړندې کړې لکه څنګه چې انسان په خره باندې ناست دي. صحابو د هغې نه تپوس وکړو اوبه کوم ځای دي؟ هغې ورته وایي پرون دا ټایم زه اوبو سره خوا کې وم، لکه 24 غنټې مخکې زه هلته د اوبو نه ما د اوبه را روان، دونه لرې اوبه دي په عربو کې. د عربو صحراګانو کې اوبه ډېرې کمې دي. خیر بیا نبی علیہ السلام ته هغې هغه راوسته، هغه زنانه صحابو ته وایي دا خولې وله کلو کې، دا دواړو مشکیزو هغې وله خولې کلو کړې، د هغې نه خلکو نبی علیہ السلام پې لاس ووهو. ټولو صحابو خپل لوښي هر څه ډک کړو، څاروي مو به کړو، په خپلې مو به وڅکلې، خو په هغه دواړو مشکیزو کې د یو څاڅکې کمې رانغې، بلکې هغه مشکیزې نورې هم ډکې شوې. او بیا نبی علیہ السلام یې د بیبي سره مدد وکړي، د چا سره کجوري، چا سره ستو، چا سره سو، چا سره سو،
ای ولا راغون کو یا ولا ورکلو. مقصد د حدیث دا دی چې عربو کې د اوبو ډېر زیات کمی دی، چې اوس هغه وایي چې پرون دا ټایم زه چیني سره وم، یعنې 24 غنټې ما سفر وکړو نو زه دلته کې رارسېدم. نو دغه قوم نبی علیه الصلاة والسلام ته ووایي چې انا قوم نسکن هذه الرمال، مونږ اوسېږو په شګو کې، په لهو کې اوسېږو. او ولم نجد الماء، مونږ اوبه نه مومو شهرا او شهرین، یو میاشت او دو میاشتې مونږ سره اوبه ني. اوبه خو وسري خو د څکلو دپاره یي، دومره اوبه چې بس هغې اسکي او زندګي پې تېري، سیوا اوبه یې سره ني. یا الا ماشاءالله که باران وشي نو دغه چې ته خوړ جوړ شي دغه اوبه یې سره یي. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایلو بل وفینا الجنوب والحائض والنفساء، او خامخا انسان دی مونږ سم دا مسلې تړلی شي رنګ باندې جنابت غسل واجب شي، مونږ کې بیبیانې وي هغې باندې بیمارۍ راغلي وي، بیمارو نه پس غسل کول واجب وي. نبی علیه السلام ورته وفرمیل علیکم بارضکم، ځمکه کلکه ونیسئ، څه مطلب و تیمم کوئ، او دا مه وایئ چې ګنې میاشت او 2 میاشتې که 10 کالم انسان اوبه نه مومي دې تیمم کی او کی. یعنې څونه وخت پورې چې تا سره اوبه نشته ته قادره نه، او تیمم کوه د اودس دپاره مو، تیمم کوه د جنابت دپاره مو. الله جل شانه آیت مبارکه کې تیمم ذکر کړي او حدیثو کې تیمم کافی ذکر راغلی دی. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، او کچری تاسو بیماران، مرضا جمع د مریض ده، مریض بیمار ته وي، کچری تاسو بیماران، مرضا او علی سفرین. بیودسی دا په 2 قسمه ده، انسان 2 قسمه بیودسه کیږي. یو وړه بیودسی ده، دې ته حدث اصغر وایي، او یو غټه بیودسی ده، دې ته حدث اکبر وي. غټه بیودسی چې نه دا جنابت دی، او یا منسز او ډیلیوري ده، یعنې په دغه 3 واړو حالتونو کې انسان غټه بیودسۍ باندې مبتلا دی، دې لپاره حکم غسل دی. او یو وړه بیودسي ده، د انسان اودس مات شو، اودس ماتېږي په 8 خبرو باندې. د انسان د اودس ماتي د 2 لارو نه، که چېرې ګندګي ووته یا هوا ووته دې سره اودس مات شو. د دې نه علاوه که د انسان د بدن د هر ځای نه وینه ووته هغه جاري شوه، د خپل ځای نه تجاوز وکړو اودس مات دی. او یا د انسان د بدن د بل ځای نه نو او یا پیپ چې کوم دی هغه ووتو دې سره اودس مات دی. او یا انسان اوده شو او ملا یې په ځمکه ولګېده د اودس مات شو. انسان په مانځه کې وخاندل په ډکه خوله باندې قهقهه چې ورته دې سره اودس هم مات شو. او یا انسان بېهوشه شو د ده اودس مات دی، یا انسان لیونی شو اودس یې مات دی. په دې 8 خبرو باندې د انسان اودس ماتېږي. دې ته وړه بیودسي وي، حدث اصغر ورته وي، دا انسان به اودس کی. بیا عذرونه چې دا 2 قسمه دي، یو سماوي آسمانی دی او یو اختیاري دی. سماوي عذر دا چې انسان بیمار شي، بیماری د انسان په خپل اختیار کې نه، دا د الله طرف نه راشي. او یو اختیاري دی، هغه دا چې ته په سفر باندې ووتې، دا خو ستا په خپل خوښه چې ته ځې او که نه ځې. نو په داسې حالاتو کې که چېرې ته بیمار شوې او یا اوبه نشته دی او دا حدث اصغر دی، وړه بیودسي ده، نو ته به څه کوې؟ بیا به تیمم کوې. که د لمونځ ټایم شو اول به ته اوبه تلاش کوې، که ستا لپاره اوبه استعمالول ښه او نقصان ده نه، نو به تلاش کوې به تر 1 میل پورې، هر طرف ته 1 میل پورې که چېرې اوبه یي دننه په دې ایریا کې، نو ته به اوبه تلاش کوې، اوبه به را پیدا کوې او اودس به کوې به. اصل کې 1 میل کې اوبه پیدا کول اسان هم دي او ستا لمونځ هم نه قضا کېږي. الله تعالی په هر یو مونځ دپاره دونه ټایم ښودی دی چې ته په 1 میل کې دننه که چېرې اوبه لړ شي، اوبه ځان له پیدا کړي او اودس وکړي، نو مونځ کولی شي، ستا لمونځ نه قضا کېږي. او دا څه ګران کار هم نه دی. نو دې وجې نه 1 میل کې دننه به ته اوبه پیدا کوې به. او که تا ته وویلی شي چې بھائی 2 میله وخه اوبه شته، نو کړاو مه کوه، بدل ته تیمم کوه. یا ته په یو داسې ځای کې محصور یې، په کمره کې چا بند کړی وی چې اوبه نشته، که ته هر څومره وګرځې اوبه نه میلاویږي، نو دا عذر دی، به تیمم کوه
او مونځ کوه. که د مونځ دوران کې اوبه رالی د سلام د اړولو مخکې تا ته اوبه میلاو شوې ته به مونځ فورا ماتې به تیمم به ماتې اودس به کې بیا به مونځ کوې. او چې د مونځ وکړه سلام دې واړه اوبه رالی مونځ دې شوی دی. خو دا مونږ وایو چې مونځ شوی دی. امام شافعي رحمت الله علیه وی چې نه ټایم لا شته اوس شا به بیا اودس وکړه او مونځ دوباره وکړه. مونږ وایو چې کله تا سلام واړو بس تا مونځ شو اوس که اوبه راځي او که ځي بیا دوباره اعاده نشته دی. او یو غټه بې اودسي ده که انسان باندې غسل واجب شوی دی او دی اوبه نه مومي نو دیم تیمم به کي به. د اودس تیمم او د غسل تیمم دواړه بلکل یو شانتي دی. دواړه به یو شان تیمم به وکړي. عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنہ چې نو دیو د عمر رضی الله تعالی عنہ دواړو نمبرو د صدقې وخانو د مدینه منورې نه بارو نبی علیہ السلام د صحابو ډیوټي لګولې وي. یو میاش باندې کې دو کسانو به ډیوټي کوله حفاظت وکړو نو دې دواړه ته تلو نو عمار رضی الله تعالی عنہ د غسل واجب شو. د خیال دا چې کنه غسل کوه انسان د سر نه تر خپو پورې په ځمن وباچی نو دې لړو په خور کې اور غړې دمه فتمعقتو وې دا سه اور غړې دم کړي چې سم بالکل د بدن هر ځای ته می خوري ورسولې. چای مون میو کو چونکه خپل قیاس کړو دا کارو. بیا چراغ نبی علیہ السلام ته خپل ټول واقع بیان کړ. نبی علیہ السلام خو خان دلمو او ته فرمای یکفی کا کافی رستاره پر دا رستاره پر کافی د مخ او بس لاسونه زمکه له روغه غوا او دا بیا په مخ باندې او په لاسونو رخ سر پر دا خبره کافی ده. دا نه ته چاوي چارغله په خورو کې نو دا اودس لپاره او د تیمم د غسل لپاره دواړه یو شان تیمم دی چې صرف دو ضرب دي نیت پکې د اودس لپاره خپل نیت کې د غسل لپاره خپل نیت کې نیت کې صرف فرق دی. باقي تیمم د دواړو یو شان دی. دو ضرب دي یو پر به د دواړو لاسونه زمکه لرو بغي غرماري تیمو وباسه بس صرف زمکه باندې کېږه او بیا زمکه د لاسونه وسنډه او بیا په دې سر باندې مخ باندې لاسونه دواړه راکاږه. مون خلکو دونه ګرانه کړل چې وګته اوچته نشي دا نه پاتې شو. داسې تکلفات دي څنګه چې مونږ په مخ باندې وباچو نو دانه چې کنه یو پیره کې به خامخار ځای ته رسېبا لاسونه په دې مخ باندې راکاږه چې کوم دې پاتې شو واپس هغه ځای باندې ومګه نو دا خلک ګره ګوته نو اوچته شو دا نه پاتې نه پاتې شو هره کې بیا وګرځي په پته تیمم شوه دی. او بیا دارنګ لاسونه دي خلاص باندې ناګس لاس راکاږه او په ګس باندې خلاص راکاږه او بیا واپس خو مګزه په ځای باندې کسزه پاتې شي بس باندې تیمم بوشي. بدا تیمم دا دسم دی او دا تیمم د غسلم دی. په یو تیمم باندې هر څومره منځونه کول شي څنګه چې په یو او 10 باندې هر څومره منځونه کول شي دا ایکسپایر کیږي نه البته ماتيږي. په کوم خبر باندې چې او 10 ماتيږي په خبر باندې تیمم ماتيږي. نو تیمم باندې منځونه کوي چې سونه کوي او دارنګي د غسلم قائم مقام دی. وان کنتم مرضى او کچریه تاسو بیمارانو او علی سفرین یا په سفر باندې دا دواړه عذر دي. بیماری سماوي عذر دی او سفر د اختیاري عذر دی. عام طور په سفر کې وبني او عام طور په کلو کې وبډيري وي ځکه د سفر دا ذکر وکړو. او جاهد منکم یا راشي او تندستا سنا من الغائط غائط اصل کې کند ته وي خطه زه ته وي هغه زه چې هغه خطه وي سړی وته کوس شنو پناشي او غایب شي دې ته غائط وایي. عرب چې دی و شورو کې بار میدان ته وته او د اسماتیلا زنانه به د شپې تلو او نارینه به د ورځې تلو. د شپې نه مراد دا نه چې نیمه شپه بتلو نیمه شپه دی کور بار نه روزي نه څنګه به بار لړی شي. مراد دا د ماښام او د ماوستن په میانځ کې او یا د سحر د بانګونو ټایم کې او نارینه به د ورځې تلل به نو چې دی بتلون دی با داسې ځای ته ته چې ځای به ښکته و کنده به وه هلته کې به دی او د اسماتې کو او آداب هم دا دي چې او د اسماتې کې به تسترو د پردې به خیال ساتي دا ځای کې به کینې چې هلته کې ستا مکمل پرده راشي. نو چونکې د عربو عادت ته ښکته دی ته غایط ویل کېږي ځکه قرآن کریم غایط وایي او دا د بیت الخلا دپاره د واشروم دپاره استعمالیږي. مراد نه هغه ځای د قضای حاجت دی. من الغایط
د اودس ماتي د زینا او لامستم النساء یا تاسو یو ځای شوي بیبیانو سره دا حدث اکبر دی دا مخکې حدث اصغر وړه بې اودسي وه او دا غټه بې اودسي نو په دې ټولو صورتونو کې فلم تجدو ماء پس تاسو نه مومئ اوبو لره اوبه نه موندل په دوه قسمه دي یو دا چې حقیقت کې اوبه نشته د اوبه د نش مطلب دا نه چې بالکل یو ساس کې نشته اوبه خو تا سره شته خو هغه صرف ستا د څکو دپاره کافي دي او تا ته دا یقین دی چې آینده کې ما ته اوبه نور نه میلاویږي صرف دا لږې اوبه دي نو په دغه اوبه به ته اودس نه کوې بیا بس کیسو نو دغه اوبه د خپل څکلو دپاره کیږه که د اودس برابر اوبه تا سره سیوا نورې شته اودس به وکړې او که نشته نو تیمم کوه او یو د اوبو نه موندلو بل دا قسم دی چې اوبه خو ښه ډېرې دي خو ته بیمار یې ستا لپاره اوبه استعمالول ښه نه دي ته اوبه نشي استعمالولی نو بیا به کوشش کوې که چېرې ګرمې اوبه تاله ښیي او د ګرمولو بندوبست ته په خپل یې ګرمولی شي یا په بل چا باندې بیا به اوبه ګرمې او تیمم به نه کوې ګورې اودس یا غسل به کوې او که نه نشي ګرمولی په خپله یا بل څوک یې نشي ګرمولی یا وسایل نشته دی نو بیا تیمم کوه عمر بن العاص رضی الله تعالی عنہ چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام امیر جوړ کړو غزوه ذات السلاسل یو غزوه شی و ذات السلاسل سلاسل وته ځکوي چې کافرانو یو بل په زنجیرانو تړلو چې تیښته به نه کو جنگ به خامخا کو موږ همیشه د مسلمانانو د لاسه موږ جنگ ځکه بیرو چې موږ تښتو یو بل وتړو یو بل سره چې زموږ نه چېته هغه ملګري رانه نه تښتي نه هغه دغه سفر کې نو شپه یخه وه ډېره زیاته عمر بن العاص رضی الله عنه امیر وم نو د باندې د جنابت غسل واجب شو ساړی هم ډېر کېده او هوا هم چلېده او دی بیمار و متبع وه نو چې سهار شو نو ده خو غسل نشو کولی د ګرم اوبو انتظام نو ده تیمم وکړو او بیا خلکو ته مونځ هم ورکړو امامت یې وکړو نو خلک خو پوه شو خو غږ یې نه کړو که امیر اطاعت به کوي حالات به نه خرابې انتشار به نه پیدا کوي اختلاف به نه کوي خو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته چې کله بیا دی رالو ټوله واقعه بیان کړه چې زموږ امیر صاحب خو بېګا دا چل کړو نو موږ له ګوره موږ په دې حالت کې راکو نبی علیه الصلاۃ والسلام د عمر بن العاص رضی الله تعالی عنہ نه تپوس وکړو چې لکه دا کار تا ولې وکړو هغه وی جی وی ما د الله تعالی نه واورېدل چې الله فرمایي ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بكم رحیما خپل ځان په خپل مقتلوي الله په تاسو ډېر مهربانه دی نبی علیہ السلام وخاندل فضحك النبي صلی الله علیه وسلم ولم ينكر عليه وی خاندلو هغه ته دا ونه چې دا تاسو وکړو نو امام که تیمم کړی دی او قوم او دسونه کړی دي نو دا امام او دس مونځ ورکولی شي په تیمم باندې امام که معذوره دی او قوم صحتمند دی او امام د عذر په حالت کې مونځ کوي نو بیا د قوم مونځ ورپسې نه کېږي عذر شرعي چې ورته وایي او که امام متیمم دی او مقتدیان متوضي دي نو د مقتدي مونځ امام پسې کېږي نو په دغه سفر کې عمر بن العاص رضی الله عنه باندې جنابت غسل واجب شوی دی خو ساړو ډېر زیات و هغې ما سره یره وه که مې غسل کړی وي نو مرض به سوا شوی و په یو بل سفر کې یو صحابي و هغه غریب په سر باندې لګېدلو سر کې ډېر غټ زخم و هغه هم دغه شان شپه وه نو یو غم نو نو هغه باندې جنابت غسل واجب شو یو خوا بیمار و اول خوا دا مسله ورسره وشوه سهار یې خلکو نه تپوس وکړو زه به څه کوم خلکو ته همه غسل وکړي نور څه خبر نشته بس هغه غریب چې غسل وکړه زخم توبه دن نه لاړې هغه به دماغو ته ورسېدی بس هغه غریب وفات شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې کله کارګزاري بیان شو ډېر سخت خفه شو دا تاسو وجلې دی چې تاسو نه پوهېږئ نو ولې بیا فتوا ورکوله انما شفاء العی السؤال چې نه پوهېږئ جواب مه ورکوه فتوا مه ورکوه مسله مه بیانوه خاموش کښېنه بس تاسو به جواب نه ورکوه غریب یا به غسل نه به کو وي دا تاسو ووجو چې تاسو ته غلطه مسله بیان کړه نو که چېرې انسان بیمار دی اوبه وله نه دي ښې د اودس دپاره نه دي خو یا د غسل دپاره نو تیمم دې وکړي بیمار نه خو د بیمارۍ خطره ده لکه حالات داسې دي چې موسم یخ دی او اوبه یخې دي نو که ته استعمالوې نو خرابېږي نو هم تیمم کولی شي
او کته بیماری نه بیماری وسر سیوا کیږي نو هم تیمم کولی شي او یا بیماری سختیږي وسه هم تیمم کولی شي. دغه د امام شافعي رحمت الله علیه مذهب ډیر سخت دی. هغه علاوه به تیمم کوي چې یا وسر هلاک کیږي او یا ست یو اندام وسر فوت کیږي مفلوج کیږي نو علاوه به تیمم کوي. امو وایو چې نه چې بس بیماری ستاسو واقعدا یا خرابېدا سره تیمم کوه. فلم تجدوا پستا سنمو مانوبو فلم فتیممو پستا تیمم کې سعیدن طیبن سعید خاور ته وي او طیب پاک ته وي. سعید اصل کې د ځمکې مخ ته وایي. د ځمکې مخ ارض کې دی. قرآن داونه چې ځمکه وکنې لاندې نه خاوره روباسي مړه به د ځمکې په مخ باندې لاس راکاږي او تیمم کوي. د ځمکې هر هغه سیزو چا په اور باندې ویلی کېږي نه او ایره کېږي نه پای باندې تیمم کولی شي. او کم سی چې ویلی کېږي لکه اوسپنه او یا ایره کېږي لکه لرګی یا کپړه پای تیمم نشي کولی. پای به تیمم علاقې چې باندې ګرد و غبار او خاوره وي او چې کم سی د ځمکې د جنس نه دی نو کای باندې خاوره ګرد و غبار شته او کنيش تیمم پې کولی شي. په دیوال باندې کولی شي، په چونه باندې کولی شي، په ګټه باندې کولی شي، په خخته باندې کولی شي او لوټه باندې دانه چیرې پاسه کني ګرد غباري جامو باندې بالغ تیمم کې چیرې پاسه ګرد غباري الای به تیمم کې چې ته په لاس کې دی ستا په لاس به سره ګرد غبار راغی الای به تیمم کې کني اسنه شي کولی. فمسحوا بوجوهکم پستاسو لاسونه راکاږي. مسح ویل کېږي لون لاس راکاږل وتا اسی مس معنا دار دلته کې معنا لاس راکاږي. بوجوهکم فمخنو خپلو و ایدیکم فلاسنو خپلو. لاسونه مراد تر څنګلو پورې د لاس د ګوتو نه والی تر څنګلو سره څنګلو پورې دا مس تیمم ضروری دی. او دې کې د سر مسا او د خپو باندې لاس راکاږل نشته. ان الله بشک الله تعالی چې دی کان دی عفوان عفو من درگذر کوونکی معافی کوونکی غفورن ډیر بهونکی ځکه الله تاسو ته اسانه او احکامات درکړو. او کچریه تاسو بیماران یا په سفر باندې یا راشي او تندستا سنا د کندنا د دسمات یزینا یا تاسو یو دې شی بیانو سره پستا سنم مې وبولره پستا تیمم کې د خور په خور پاک باندې پستا سنا سره کوي په مهونو خلو په لاسونو خلو بشک الله تعالی چې دې درگذر کون کی معافی کون کی